دې کې زنانو ته حکم دی چې زنانو کوم کالی وغیره اچولي او زنانه به داسې ګرځي چې د هغې اواز چې د ظاهریږي، نو زنانه به داسې کالی نه اچوي چې هغه بهر وځي او بیا هغه اواز کوي او د هغې د وجې نه هغه اواز چې دی هغه نورو غیر محرمو ته چې دی رسي هغې اوري، نو دا ورله ناجایز دي. یا اخپو ته چې پنځیبونه همدغه شان روایت کې راځي چې یو صحابیه زنانه و داسې دشت شان کې صحرا کې اوسېدله، د هغې خواله نورې زنانه رالې، هغې دغه پنځیبونه اچولي وو، هغه داسې چوکولاو اواز یې کوو او پردې هم داسې ډېره نه وکړي، ګریوانونه چې د ښکادلو پټې داسې کولاو اچولې وي. نو هغې ورته وایي دا زه صحیح دا تاسو څنګه داسې د غیر مسلمو زنانو په شان ازادې ګرځې؟ نو هغې منع کړې دي. نو بعضې روایتو کې راځي چې د دې متعلق دا حکم چې دی هغه نازل شو. هغوی ورته وایي چې دا خو څه مزایقه دلته خو څوک نشته دی، یا موږ خو په صحرا کې وو، نو د هغوی متعلق دا حکم چې دی هغه نازل شو چې دوی دې داسې نه ګرځي چې په ځمکه په قوه او پنځیبونه کم اچولي هغې اواز د وجې نه غیر محرمو ته چې دی اواز ورسي. نو دا به هم نه کوي چې پنځیب وغیره چې هغه نه اواز یا داسې کالي اچولي چې هغه اواز کوي او بهر په دې کې وځي، نو دا هم د زنانو لپاره چې دی هغه منع دي. یا بعضې نن سبا چې کم پیزارونه اچولي، بعض د ننو داسې چې د پیزارونه اچولي چې هغه ټقای په خیږي، نو همدقه چې دی ثابتېږي. پنځیب یې نه دی اچولی خو د پنځیب نه ډېره ټقا کوي، نو هغه چې دی سړي ځان طرف ته چې دی مایله کوي، د دین هم چې دی منع راغلې ده. زنانه د کور نه بهر وځي نو داسې پیزار به نه خپو کوي چې هغې نه اواز چې دی پیدا کېږي. دغه رنګې هغه د عطر او خوشبو سپری د دین هم چې دی هغه منع ده. عطر وغیره به نه لګوي زنانه چې د کور نه بهر وځي، د هغوی خوشبو چې د هغه په بل چا ورشي، غیر محرمو باندې ورشي. دین هم سخت وعید په داسې زنانو راغلی دی چې هغوی داسې خوشبو استعمالوي یا داسې کریم پوډر وغیره استعمالوي چې د هغې نه خوشبو ځي او دی بهر وځي. د دې نه چې دی هغه سخته منع راغلې ده. هم هغه مخکینۍ خبره چې نن سبا زنا کورونو کې د دې شیزونو استعمال نه کوي، بلکل دغه رنګې ګرځي او چې کله بهر وځي نو بس داسې به یي چې دوی د پیر بابا زیارت په خوا باندې واوړېدم، داسې خوشبویانې به ترې راخېږي. یو سړی دغه رنګې زنانه ورپسې وي، شاته خپلې زنانې وي، نو چې سړي به ورته شاته وکتل نو دوی به مخ پټ کړو او په بازار کې روان و چې هغه به ترې مخکې روانو، نو هغوی به مخونه ښکاره کړه. څو ځله ورته سړي داسې وکتل نو هغه د اخره کې بوکرې راټول، تاسو زما نه پرده کوئ چې زه درته وګورم مخونه پټ کې، او چې زه درته نه ګورم نو بیا مخونه ښکاره کړي، نو ویل تاسو دا بوکرې زما د وجې نه چې دی په سر کړي، زما نه پرده کوئ، د خلکو نه پرده کوئ. مطلب دا بوکرې دې دپاره تاسو د خلکو نه پرده وکئ، که زما نه پرده نه کوئ خیر د خلکو نه پرده وکئ، نو تاسو ته چې زه وګورم نو زما نه پرده کوئ، د نورو خلکو نه پرده نه کوئ. نو الله جل فرمایي چې داسې مزل به نه کوي چې د هغې د وجې د دې زینت چې دی هغه ښکاره شي، چې د دې زینت چې دی هغه ښکاره شي، داسې پیزار وغیره کالي چې دی هغه به نه اچوي. الله جل فرمایي چې آخري حکم ذکر کوي کو داسې د نشوي چېرته یا وشو در نه، نو توبه وباسئ الله تعالی ته په جمع. اے مؤمنانو الله تعالی ته توبه وباسئ چې تاسو کامیاب شئ.